بسم الله الرحمن الرحیم. من د معرفي اقسام شروع کړي چې په هغې کې اولنی اسم عالم او د هغې اقسام په هغې اولنی کلاس کې ذکر کړي. دویم زموږ سره په هغې کې اسم ضمیر دی. د معرفي قسم چې دویم دی هغه اسم ضمیر دی. اسم ضمیر هم اوه اقسام دي. اولنی قسم چې دی هغه ضمیر شخصي دی. ضمیر شخصي کې بیا دننه درې قسمونه دي. یا به د ضمیر شخصي غایبي، یا به د ضمیر شخصي حاضري، یا به د ضمیر شخصي متکلمي. غایب مثال لکه و، هغه، یا حاضر تو، تم، آپ. دا شانتې د حاضر دپاره دا ضمیر شخصي راځي. دا شانتې د متکلم کې لکه میں، هم، داسې دا د متکلم دپاره راځي. لکه مثال کے طور پر طاہر اچھا لڑکا ہے، وہ باقاعدہ سبق یاد کرتے ہیں. تو دلته اولنۍ جمله کې طاهر راغلی دی چې طاهر ښه هلک دی، خو بیا د دغې طاهر په ځای باندې دا و راغلی دی. دلته دا و چې دی نو دا ضمیر شخصي دی او د طاهر په ځای راغلی چې دا اسم دی، ضمیر شخص د شخص مبارک راغلی دی. دویم قسم چې دی هغه ضمیر موصول دی. ضمیر موصول دا هغه ضمیر دی چې تر هغې پورې چې تا ورسره یو جمله نه پیوست کړې هغه خپله معنی نشي ورکولی، خپل مینینګ نه ورکوي. لکه مثال کے طور پر جو کرے گا وہ برے گا. په دې جمله کې دا جو چې دی د ضمیر موصول دی، ځکه چې دا جو خو یوازې راغی موږ خپله معنی دا نه ورکوي تر څو پورې سره وروسته موږ بله جمله نه یو ځای کړې. لکه جو کرے گا وہ برے گا. دغه شانتې جس شو، جن کا، جو کوي، جو کچو، جن سے، جس کا. داسې ضمایر چې دي نو داسې دي د ضمیر موصوله دي. دریم قسم چې دی هغه ضمیر استفهامي دی. ضمیر استفهامي بیا به درې قسمه دی. یا به د استفهام استخباري معنی داره چې تپوس تانه وشي به یې کې به طلب پروت وي. یو تپوس تانه وشي نو به یې کې به ستانه طلب غوښتلی کېږي. معنی داره چې استخباري به وي، طلب به خبر به کېږي. یا به داسې استفهامي، یا به داسې استفهامي چې به یې کې به انکار کېږي. معنی ده چې د هغې نه انکاري استفهام هغې ته وایي. دریم چې دی اقراري دی. معنی چې په استفهام کې به اقرار وي او کېدل به موجود وي. څلورم چې دی نو هغه د ضمیر صفتی دی. ضمیر صفتی څه ته وایي؟ چې د یو صفت سره دا واقع شوی وي. مثال کے طور پر کسی صفت کے ساتھ واقع ہو، لیکن مجھو، اس، کبھی کبھی، ایسا ویسا، اتنا جتنا. دا ضمیر صفتی دی، دا یو صفت سره واقع کېږي. مثال کے طور پر مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھے. معنی دا چې دا مجھ یوازې ته ذکر کړي نو دا خپل معنی هم نشي ورکوي. دویم دا چې دا د دې صفت سره واقع شي. صفت دا دی مجھ ناچیز، ناچیز کو. دا یو صفت دی چې دا مجھ د دې سره په دې باندې واقع دی، معنی دې سره پیوست یو ذکر شوی دی. نو دا څه شی شو؟ دا ضمیري صفتی شو. مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھے. نو دا صرف د مجھ مثال شان اس کا، کبھی کبھی، ایسا ویسا. دغه شان دا هم ضمیري صفتی واقع کیدی شي. پنځم قسم چې هغه اسم اشاره، هغه اسم اشاره ده. اسم اشاره لکه مثال اسو، وہ، اس کو، ان کو، ان کی، ان کے لیے وغیرہ. دا د اشارې لپاره راځي. شپږم قسم چې هغه د ضمیري تاکیدي. تاکیدي څه ته ویني؟ خبره کې تاکید پیدا کول، زورنه پیدا کول. یعنې دا لکه مثال خود کله یو ضمیر سره راشي خود راشي، یا یو ضمیر سره اپنا راشي، نو دا دوه الفاظ چې راشي نو دې نه پته لګي دا ضمیري تاکیدي. لکه مثال کے طور پر وہ خود چاہتا ہے اس کا اپنا پیدا ہے. وہ خود چاہتا ہے، دا و ضمیر راغلی خو دې سره دا خود راغلی دی. نو پته ولګي چې دا کوم ضمیر دی؟ دا ضمیري تاکیدي دی ځکه چې مخکې د خود راغلی دی. یعنې وہ خود چاہتا ہے، خود چې راغی نو پته ولګي دا ضمیري تاکیدي دی. دا شانتې اپنا، اس کا اپنا، نو اس هم ضمیر دی، خو ضمیر سره اپنا راغلی دی نو پته ولګي دا ضمیري تاکیدي دی. وہ اس کا اپنا پیدا ہے، اس کا اپنا پیدا ہے. نو اس کا دې سره اپنا راغلی دی نو دا ضمیري تاکیدي شو. اخري قسم چې اووم نمبر هغه تنکیري دی. اسم تنکیری، ضمیر تنکیری. ضمیر تنکیری دی ته وایي چې یو داسې ضمیر راغلی چې هغه د غیر معین شخص یا د غیر معین ځای لپاره وضع شوی. لکه مثال کے طور پر کوئی شو، کچھ شو. دا شانتې یعنې چې په یې کې موږ د پوره تعداد نه ښي او پوره معین کس راته نه ښي، معین شخص راته نه ښي.